السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو لکه څنګه تاسو له معلومه ده چې موږ همیشه د نشې خلاف اواز اوچت کړی کوم خلک چې په نشه باندې مبتلا دي د هغو د مدد او مرستې کولو لپاره موږ ټیم چې کوم دی قبایل ټي وي ټیم همیشه هغوی له رسیږي. نن هم د موږ سره یو داسې ځوان دی چې هغه د ډېر وخت نه په نشه کې مبتلا دی. د سره موږ سره رابطه کړې وه او هغو دا غوښتنه کوله چې موږ علاج ده وشي. علاج دپاره چونکې د ورسره پیسې وې نه بېوسي وه او لکه داسې وس یې ونه. بیا موږ اسپاتول والا سره خبره وکړه. اسپاتول والا وویل چې موږ څه نه څه منډه ورسره ولی شو، څه منډه ورته موږ ترتیب جوړ کړلو. خو تقریبا د ده سره په دغه د علاج دپاره 15-20 هزار کمای روڅي نور هم ځکه چې په دغه شي باندې خرچه ارڅي. نو اول د سره خبره کوو چې څه حالات دي، نشه یې څنګه شروع کړه. ملګري السلام علیکم. نو ما علیکم السلام. ما نام محمد الیاس. مونږ دا 6 سال کېږي چې ما نشه شروع کړې را، خو سم پکې جوړ نه کړل. او دا نشه لکه ډېر خلک مجبوره شته که نه، چې مجبوري دا بس پرېږدي او څه دغه نشته که نه. نشه دې لکه په کومو وجوهاتو شروع کړه؟ داسې څه وجه وه؟ دا بس لکه یو یار دوست به راتلو، هغه به راکوله په سګرټو کې که نه. ما نه غوښتل، ما دوکان و که نه، تجارت مې کولو. خو بس لکه خپل دغه مې نو اوس چې په خپله یو شی نه کوې بل هم درباندې نشي کولی. نو بیا یې مونږ ته خوند مزه راکړله، مونږ یې مسکې نه کوله. موجوده حالاتو کې کومې نشې کوي؟ زه اوس پوډر څکوم، خو لکه ایس کله کله څکوم 3 ورځې بعد. چې کله یې ته نه ملویږي بیا پیسو څه ترتیب ځان له کوې او څومره تکلیف وي؟ نو بس تکلیف وي، بس دا مونږ د کباړ راغونډوو اکثر. بس دا یتاباد کې کباړ راغونډوو اکثر، نور هېڅ دغه هم نشته. ته اوس وایې چې مو علاج ده وشي؟ یاره انشاءالله چې علاج له بس زه خپله راضي یم چې علاج مې وشي خرې. نو تاسو چې راغلي تاسو ډېره شکریا ادا کوو. تاسو ډېره غټه دغه وکړه، قرباني وکړه. نو شکر دی تاسو نه زه ډېر دغه غواړم. هغه خلک چې کوم نشه کوي مبتلا دي پکې، هغو له څه داسې دردناک پیغام ورکړه چې هغه لکه څوک اوس په مستۍ لګېدي، پیسې ماسې پرې ورسره وي، بیا په شروع کې بیا څنګه سټیجونو نه تاسو پکې تېر؟ هغه بس داسې دي چې داسې خلک شته چې علاجونه یې ښه ډېر کړي دي که نه، او چې بیا واپس راوځي. نو دو اکثر دا ټکي کوي چې مونږ کور له لاړ شو، کور کې زمونږ هېڅوک نشته، نه مور شته نه څه. نو کور له ته ولې ته لاړ شه، تجارت شروع کړه، کار ژوند ده. په کار ژوند کې د سړي سوچ مختلی که نه. نو کار او ژوند نن سبا هر څه دي. مور خو عمر له نه وي که نه، پلارونه خو عمر له نه وي که نه. یار ته وایې چې ته وړونه مور پلور شته؟ ما مور او پلار مې مخکې مړ دی او مور مې اوس بیا میاشت نه کېږي چې واپس شوې ده. نو بس وروڼه مې شکر دی شته دی، ښه دي، ښه دردمند دي. هغه خپل عاجزان دي، دا دیړي کوي، څوک څه شی کوي، 2 ورځې وي 1 ورځ نه وي. نو انشاءالله چې ما سره یې ښه خپل تاوون او منډه هر څه کړي دي. اوس چې تو علاج وشي نو ته بیا چې روشي هسې نه چې واپس بیا پې عادت شي؟ نه انشاءالله دا خو ما پکې د 1.5-2 کاله خپل سوچ او ذهن زه جنګوم که نه، چې دا شی زه بیا انشاءالله نشم کولی لکه دا ما خپل هغه کړی دی انشاءالله. ډېره مننه. دغه بل کس سره خبره کوو، د هغه یې ترور زوی دی، داسې موږ سره کانټیکټ هم ده کړی و. وړکې تو نومات څه و؟ دا لږه په سټوري بیان. Mă numesc Hamzaro, o dare mult roz vairai. O bas mo to sera zaka wer kana چې د مول ډر مخ کې ویلو و د ساسه لوج پیسې نه وي. و یو چې د راسه لوج پیسې یو ته چې پیدا لوج وشي و د مه دا ودا کړی چې د بیا داسې شي نه کوم. مهرباني قدرمنو تاسو خبره ترې واورېدلې. مونږ دو لکه حال تاسو له ځکه لازم ګڼل چې یو خو تاسو له چې کوم ویډ کې نوي په نشو عادت دي چې هغه پوه شي چې لکه د نشې نه څومره غټ نقصان انسان له رسېږي. بیا په داسې حالاتو کې شي تاسو کسو په دا یو بند کمره کې بیل پروت دی، مور به انتخابه وفات شوي وي، داسې پلور هم انتخابه او وړونه هم انتخابه دي. د کوله ټول کوله باندې د دې وجې تکلیف وي، په ده په خپله په زړه کې پښیمون وي چې څه لا مې نسې کول. خو چونکې بس وخت وي په سړي باندې تېر شي. نو کوم خلک چې نشه کوي، کوم ځوانان، هغو له هم د پیغام دی چې دا شی مه کوو، دغه نه نقصان رسېږي. دویم میسج پکې دا دی
چې دغه چې کوم دی اوس یې لوج کول غواړي او لوج دپاره د اسپاتول والا خو باندې هم خرچ هرڅي نو هغې لپاره د مرستې ضرورت دی کوم کسان چې اوس مرسته کول غواړي د موږ نمبر په سکرین باندې دی موږ سره رابطه وکړو دا کس پې موږ پخپله انشاءالله که سبا وي که نن وي که بله ورځ وي دا به موږ اسپاتول له وځو هلته به یې لوج کېږي خو اسپاتول والا چې کوم دی لږه ډېره مالي مرسته پکار د هغې لپاره ملګري په دې کې مرسته وکړو انشاءالله د موږ تاسو راتلونکي ملاقاتونه به په راتلونکي پروګراماتو کې کېږي تر هغې دمه شاهین شاه فرید الله اجازت ورکړو د الله په امان